نو هغه کله کله خطا موشي او تاسو لګل دي چې په ډاکټر په ټوپک راغستې زما سړی دې مړ کو لیدلې دي او که کله د عزیز مولا ربا سره چاته دلته انجکشن وواله ته ورسره ښه کولې پیسې هم دې راغستل مفت انجکشن یې ورته واله او هغه سړی ورځ دوه پس مړ شو ده پسې به پولیس راځي یاره دې مسلم مولي صاحب تا ته وی ویل ته چې بازار ته ځې ډاکټر له تعالی اپریشن کوي دومره پیسې به راځه فی سبیل الله به درله زه اپریشن وکړم او پولیس خبر شو نیغ یقین مو به د لاسونو کې یاد کړی چې نیغ یې ولته وایي ته ډاکټر نه وې نو ستا څه کار و چې ته اپریشن کوو انجکشن در سره نه مني دقسې ده چې مجتهد نه وې ستا څه کار و چې ته اجتهاد کوو قرآن سنت نه تا ګپ جوړ کړی و او دې نه بله مسله حل شو دیو په موږ اعتراض کوي مجتهد چې خطا شي ورته یو اجر ملاویږي او تاسو مقلدین چې خطا شي تاسو به څه کوئ موږ ته اجر ملاویږي دلیل څه دی تاسو نور الانوار کې د اعتراض او جواب ویلی مولا جواب به یې ونه نقل کړی دی په اجتهادي خطا په صورت کې هم د غیر مجتهد ته الله اجر ورکړي تاسو ګورئ بدر جنګ وشو او یا کافران راغله فیصله وشوله فدیه واغستل د فدیه اغستل اجتهادي خطا و د فدیه اغستل وروسته آیات نازل ما کان النبي نه یکون الى اخره اوس که په اجتهادي خطا باندې عمل جایز نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د فدیه واپس کړې وي فدیه واپس کړې نه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مشتبه سیزم نه خوړو حرام کول لري خبره وه که په اجتهادي خطا په صورت کې عمل کول جایز نه وي رسول الله فدیه به ولې نه واپس کول معلومه شو په صورت د اجتهادي خطای کې خطا اجتهادي کې بالکل عمل د مقلدینو لپاره هم جایز دی وایي څه دی څه دی هلکه په دې پوه شو بیا په اخر کې موږ تر اجتهاد اصول ذکر کړو په وروسته راځي اجماع الامت ته ورشو حضرت امام شاولی الله وویل ان الامه اجتمعت على يعتمد على السلف في معرفه الشريعه اجماع کړي د علماء چې اعتماد وکولای په سلف باندې په معرفت د شریعت ترجیح بیا کوم اجتهادي او تقلید ځای کې ولمن درست هر کله چې ختم شوی مذاهب العقدي حق مذاهب الا هذه الرسوات سلون نو کان اتباع او اتباع لسواد لازم نبی به اتباع دي اتباع سواد مسلمانانو د جماعت والخروج وانا خروج لسواد لازم او د سلور مذاهب او خروج د خروج سواد لازم نبی ترجیح سبونی د ترجیح چې د مرزه ټول مطالعه کړی دی شاول الله په دې کې طبقات جوړ کړي اول نمبر د اجتهاد شرایط ذکر کړي بیا وایي چې دا شرایط نه وي په دې سړي باندې د مجتهد تقلید واجب دی بیا ذکر کړي اخر کې مجتهد مطلب دا وایي ذکر کړي بیا هلته وایي کله چې یو مجتهد د ځان نه غټ مجتهد وګوري دغه تقلید کولی شي که نه او کولی شي جایز ده واجب نه ده بیا لیکي که دا مجتهد مطلب د چا تقلید چې کوي اگر مذهب خلاف صریح حدیث وګوري او پته ورته د حدیث منسوخ هم نه دی ټول تفصیلات ویلي بیا هم د مجتهد په محبت کې د حدیث پرېږدي مجتهد قول نه پرېږدي نو آیاتونه پټ کوي دې په باره کې به دا د آیاتونه نازل شوي دا جایز نه دی حرام او غیر مقلد څه وکړي هغه څیز راوالي په عوامو باندې پټ کړي کتاب یې دوجې نه وړکي کتاب د ځان نه ضرور واخلي ملاویږي نو مطالعه وکړي ټیک نه ولای نو شاه صاحب درې دغه به ابن خلدون هم لیکل مقدمه ابن خلدون 470 الاشباه النظر صفحه نمبر 114 حجت الله الوجه 200 وایي عزیز الله इसकी जगह फरमाते हैं لأن الناس لم يزالوا من زمن صحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة لأن الناس چې خلک همیشه د زمانه د صحابو تر دې چې ظاهر شو د سلور مذاهب تقلید به کوم من اتفق من غیر هغه چا چې به اتفاق بغیر د نکیر نه بغیر د نکیر بنا د یو کس نه داسې کس یو تور انکار چې متبر انکار دی ولو کان ذلك باطلا کچته دا باطل وي نو به انکار کړی وي د جید څه رسول نو ګوره تقلید په تواتر سره روان دي د مذاهب اربعو د وجود نه مخکې صحابو کې تقلید وو اسی طرح فرماتے ہیں وکانو یقلدون فی کثیر من المسائل ودا صحابه تقلید وکړو په ګڼو مسایلو کې غیر ما سیوا د ابوبکر او عمر دي کې دا اشکال را پکې چې څوک دا وایي چې ابوبکر او عمر تقلید د بل چا تقلید جایز نه دی بخلاف قولهما ولم ينكر على ذلك احد فكان اجماعا على ده اجماع شو بتقليد بابي ملازمون رحمه الله عليه فرماتے ہیں قد وقع الاجماع على تكسر وقع شو الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاتباع تقليد جائز دي السلور سکه چې مذاهب تقلید د سلور شوی په دې وخت کې وکړه لا يجوز غرنګي اجماع شو د جایز نه اتباع لمن حدث
اجتباع دا چې پیدا شي نه مخالفا لهم خلاف دی لکه غیر مقلد شو په اجماع د امت سره غیر مقلد اتباع ملګرتیا کول دا حرام دي ثابت شو تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 346 علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن فارق الائمة الاربعة فهو سمجھ مخالفت کې د ائمه اربعه په مخالف للاجماع دا مخالفت د چا کوي الاشباح والغير ثبت قاضي ثناء الله بن كثير رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وان اهل السنة والجماعة قد افترقا بعد قرن الثلاثه اهل السنت هغه منتشر شوی دي روز تر دریم قرنه یا رسولورم نه اربعه فصلون مذهب قد ان قتل الاجماع المركب ولا بطلان كل ما يخالف كله فتاقی سر اجماع مرکب واقع شوی د بطلان د کول هغه چا چې مخالفت کوي د ټولو وقد قال الله تعالی ومن شقيق الرسول الى اخره حواله وایي تفسیر مظهری صفحہ نمبر 6 جلد 2 صفحہ نمبر 46 امام نووي فرمایي اما الاجتهاد المطلق قالوا علماء فرم ختم بالائمة الأربعة ده ختم شوية ده بأئمة أربعة حتى أو ختم بالائمة الأربعة حتى أوجبوا تقليد الواجب النور تقديم چې دی واجب ګرځول لري د دې سلور نه دی او تقلیدو روزه سبا نمبر 10 فالمذهب المجتهدين سرا ألهمه الله العلماء وجمعهم عليه من حيث يشعرون ولا يشعرون او لا يشعرون د مذهب د مسجد د یو راز او د الله چې الهام کړ الله علماء ته جمع کړی دی په شعوري تور یا غیر شعوري الله تعالی ټول امت پر جمع کړو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں من مخکې شماس راځو د غیر مقلد تاسو د سنت ټول شته د مسله کې زیات نه زیات نیمه غنټه باس پاتې دی زیات نه ها لس منټه پاتې مونږ په سی به وایو خو هم دا که څه سوالات مې غوړل کې نیمه غنټه لګي زیات نه لګي سبب به نه مسله پر کې تاسو یې سبا یې سبب به خو نن چې ختم وګړه مسله نیمګړی پاتې کیږي څنګه وکړو څوک وایي چې ختم وکړو لاس شو زلا مونږ نه بعد وایي وسته مونږ نه بعد وایي مونږ نه بعد ختم مناسب پکس په یو نیمه بجې جمع ده پکس په 2 بجې ټول دلته حاضر دی ښه اسو چې ناس ته وته پاسې وي موږ سره وایو سو ګوزه یې مو مناسب تلو له سو د سلاسو چت کوي چې کورونه نه دي نه کورونه دي چې جمعه ته مته مولانا چې یو غلط شیخان وهم رضا ها چې لاندې نشي موږ په سیمه باندې د سبق کوی دنیو وجو پر سوال جواب هم زبر مسله ویم او اعتراضات جواب دنیو باندې کې د ختمو زیات نه زیات نیمه غنټه ټیک شو پس د سونو کې